انسانانو کم خلق دو قسم دی، یو دس انسان دے چاگا بانے شر غالبی، نو دا چنیکی نکای او شرون دیر کئی، نو دا نسبت دا ارواح و خبیصہ سر پیداش. دویم قسم انسان دس دے چاگا طول عمر نیک اعمال کئی، نو چی نیک اعمال کئی نو دا روح نسبت ارواح و طیبہ سر پیداش. نو چی سوک نیک اعمال کئی نو تعلق دا ملائکو سر پیداشی، نو دتا چی القا کئی نو دا نیکو خبرو، نو القا مرتا دا نیکو خبرو کئی نو اگا القا سر یقین پیداشی نو اگا کارو کی. او سوک چی بد اعمال کئی نو دا روح تعلق دا ارواح خبیصہ سر پیداشی، شیطانانو سر نسبت یا غسر پیداشی. نو شیطانان خورتا غلط خبر زڑ کیا چاہی نو ددنم غلط کارون اوباسی. نو زکا بعض انسانان دا شر کارون کئی او بعض انسانان دا خیر کارون کئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں کہ دا روایت مسلم شریف کے دے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائیں ہر انسان سر شیطانی گورا. صحابہ فرمائل قربان تا سرم شیطان شتا، نبی علیہ السلام فرمائل ما سرم شیطان شتا، لیکن اللہ پاک ما سرا امداد کرے دے زد شیطان دا ضررون محفوظم او شیطان میں مسلمان شوے دے. نفلا یأمرنی الا بخیر، ما تا امر نکی منگر پا خیر سرا. قاضی عیاض یا غٹ محدث دیں رحمہ اللہ اغوائی ویدہ طول امت تا علماء اتفاق دے چھ پیغمبر دا دا شیطان دا طول وسوسون محفوظی. نو دا انبیاء کرام و ارواح اغت طیب دی نو شیطان پی اثر نشی کولے. او چې د چا ارواح بیکاری خبیثی نو بیا ذکر وربانی چه دے نو شیطان اثر کئی. که فکر مکنی دا باز خلق چه دے دیر ورانے کئی او دیر گناہونا کئی او نافرمانیانی کئی خکارتی نکیگی. دا غی وجہ دادا چه دا چا عمل بد شی نو آغا سر شیطان ملگر شی، نسبت دا شیطان سر پیداش. بیا ورطا خکار کول دا سخکاری لکا غرطا چی خیجی. او سوک چه نیکان دی او دیندار خلق دی ناغوی بد عمل نکای اگر که شیطان ور سر دے زکا چه روح پاک دے نور نسبت دا ملائکو سر پیدا دے او ملائک خوچاتا پا خیر با پا شر بانی امر نکای نو ہمیشہ ترن نیک اعمالوزی. تاسو با یو سوال کوئی چه دا شیطان دمر خطرناک دیں چه سڑے لک شریش نو شیطان سم پی ورغرزائیں. نو دا شیطان اللہ والے پیدا کر دا شیطان پا پیدا کے دلو کسا حکمت تے. نو دا سوال سلیمان علیہ السلام کرو. سلیمان علیہ السلام یا ورز اللہ تو فرمائیں یا اللہ دا شیطان دی والے پیدا کریں او دا بن کا طول خلق دا کارو ویستو. اللہ فرمائل دی کم زما حکمت تے و یا اللہ بن دیکھ شیطان چے بن کا اللہ پاک دیکھان پٹی کے ناستو او دا پٹی اصلاح کولا چی شیطان تلاڑ مازغے کاروک اسی دی عمر ضائع کر اس بدر تا مرگ راشی و قبر تا بزی بیا بسکے
رامنډه کړو په جړا شپټه په ځای پرېو دکاندار دکان پرېو دنیا چې څومره ودا معطل شوه او جماعتونه ډک شو جماعتونو کې ځایونه نه و چې دا خو موږ هسې وخت ضایع کړ دنیا مکمل پایه جام ارتال شو ټول خلق بند شو بیا سلیمان علیہ السلام سوال وکړ یا الله شیطان را پرېږده دنیا معطل شوه نو شیطان را پرېښو نو بیا خلکو یو بل ته ویو اسی جماعت کې ناست یای هېڅ نشته را منډه کوي اوس به هم دومره سودا کړې وه نو بیا یې منډه کړه نو د شیطان په پیدا کېدلو کې حکمت تا دی چې دا دنیا پې چلی که موږ او تاسو ته صحیح قبر یاد شو او صحیح آخرت راته یاد شو د دنیا به یو ټکو نکو الله ولې نه یادو خدا شیطان سناسکار کړی دی نو نظام روان دی نو یو حکمت پکې دا دی الله پہ دنیا چلی دی وجنا دنیا کې الله انسانان هم دو قسمه پیدا کړي کړه د شیطانانو انسانان جدا دي او د ملائکو انسانان جدا دي یوازې نیکان نه دي پیدا کړي ځکه دنیا کې بیا تنګي او دا دنیا نظام به څنګه چلی نیکان خو الله یادای یوازې بدان نه دي پیدا کړي ولې دا قیمتي دنیا بدانو د پاره څه کوي دا دنیا چې آباد ده دا خو د نیکانو برکت دی امام ثناء الله پانی پتی رحمه الله لیکلی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث ویلے نبی علیہ السلام فرمائی ہمیشہ پتاسو کی وہ کسانی چې داغوی د برکت پتاسو الله باران کوي داغوی د برکت الله دربانی رزق نازلی داغوی د برکت استاسو امداد کولی شي نو یوازې نیکان دنیا کې نه دي ولی که یوازې نیکان وې دنیا بس چلی یو ولی او بزرگ او عالم چې د ټیرونو پنچرې سمای نو ښه کار دی که ښه نه دی خو نه ښکاري دا لوی عالم دی دله ښه کار په کار دی یو لوی او ولی او بزرگ چې هغه ځای جارو کوي ښه کار دی که نه دا دنیا نظام الله داسې چلی زما د خبرې دا مقصد نه دی چې څوک ټیرونه جوړوي نو به غلطي نه نیکان خلق کامل نیکان هغه کامل عمر د الله د رضا دپاره صرف کړ موږ او تاسو کامل نیکان نه یو نو څه عمر مو دین ته صرف کړی څه دنیا ته او څوک چې کامل بدان دي نو هغوی کامل عمر دنیا ته صرف کړی دین ته نه مونځ نه کوي تلاوت نه کوي ذکر نه کوي درود شریف نه وایي جمعه ته تلل ورته محبس ته تللي ښه خبره به یې خوله کې وانه اوري نو هغه کامل بدان دي نو دا کامل بدان الله د کاملو نیکانو خادمان ګرځولي او دا نیم نیکان دا نیم خادمان د نیکانو ګرځولي نو اصل کې دا نظام د نیکانو د پاره جوړ دی دویم حکمت دا دی چې دا شیطانان چې دي دا نیکان خلق زوری او تکلیف کوي نو نیک سړی چې وزورولی شي او تکلیف شي او هغه صبر وکړي نو الله ورته بدلی ورکوي سړی چې تکلیف ونه ویني نو نعمت ورته غټ نه پیدا کیږي نو نیکان خلق د شیطانانو په وجه تکلیف شي او خفه شي نو الله پاک ورته ډېر اجرونه او صبرونه ورکړي صبر باندې الله انسان ته ډېر اجر ورکوي او شیطانانو چې دا نیکان خلق وزورول او خفه یې کړه نو الله به دوی ته په ورځ د قیامت سزا ورکوي دنیا کې که یو سړی نیک سړی
او یو بل انسان زوری او تکلیف کوي او هغه صبر وکړه نو الله دې نیک سړي ته ثوابونه او اجرونه ورکوي او هغه بد سړی چې دی هغه خلاصېدی نشي هغه ته به الله کلکه سزا ورکوي یا دنیا کې یا آخرت کې. دریم نمبر حکمت دا دی د شیطانانو. شیطان الله ولې پیدا کړی؟ نو دریم نمبر حکمت دا دی چې د شي قیمت په ضد معلومیږي. یو شی چې د قیمت معلومه کنه نو دا په مقابله معلومیږي. داسې خو بار سړی وي زه ښه سړی یم د ښه سړي پته کله لګېږي چې کله دته د ظلم موقع پیدا شي او ظلم ونکړي دته د غصې موقع پیدا شي او غصه ونکړي دته د ګناه موقع پیدا شي او ګناه ونکړي نو بیا ښه سړی دی او چې نه موقع ورته نی پیدا او دی وی زه ښه سړی یم دا صحیح نه ده. دیو جن اولیاء کرام علما د تصوف وایي وی کم سړی چې عنینی هغه ته الله پاک په ولایت کې اعلی مقام نه ورکوي ځکه د سره سبب د ګمراهۍ شته نه. داسې زه به ویم ښه سړی دا فایده نه کوي چې کله ما سره حکومت راشي او ما ته قوت الله راکړي او زه په خلکو ظلم ونه کړم نو بیا به پته لګي چې ښه سړی. یو سړی وي زه سخي سړی یم او روپۍ ورسره نه دا غلطه ده دا چې پیسې د سره پیدا شي او خرچ کړي نو بیا سخي سړی. نو د هر شي خواله دا مقابلې نه پته لګېږي. که فکر مو کړی بازار کې موږ او تاسو چاړه والو هغه لوار راته وایي دا ډېره کلکه او ښه چاړه ده موږ وایي څنګه ښه ده هغه سره بله وسپنئ او په هغې ووهي او هغه وسپنه کې داغ جوړ کړي او چاړه پسه نه شي وی وګوره ښه ده که نه ده. نو ګوره د دې خوالي د هغه مقابلې نه معلوم شو تا ته یو سړی وي هلکه دا وسله ښه ده او ډزې پې نه یي کړی څنګه ښه ده هغه ورباندې ډزې وکړي او بنده نه شي یا یې ورباندې یو نښه ولي او صحیح ولګي نو پته ولګېدله چې ښه ده. نو په دې انسانانو کې دا نیکان خلک پټو او هر څوک وایي زه نیک یم زه نیک یم زه نیک یم نو الله ورته شیطان پیدا کړ. اوس چې چا د شیطان کلکه مقابله وکړه دا نیک دی او که مقابله یې ونه کړه نو دا نیک نه دی دا دروغ وایي داسې ګپ لګئ. نو چې شیطان نه وی نو د نیکانو پته نه لګېدله نو په دې الله دا نیکان معلوموي دا ښه سړی دی او دا بد سړی دی. موږ او تاسو بل ته مسلې ډېرې ښې کوو خو چې کله زموږ په کور راشي بیا پې عمل نه کوو. ځه خپل کار کوه والله که یې معاف کړه وایو که نه وایو او بل ته ښې مسلې کوو دا پتاله لګېږي چې په تا راشي بیا به معلومات کېږي ته نیک یې او که ته بد یې. د ظلم موقع درته پیدا شي او ظلم ونه کړې د غصې موقع درته پیدا شي او غصه ونه کړې د بخل موقع درته پیدا شي او بخل ونه کړې نو بیا پته لګي چې ته نیک سړی. نو شیطان کې کمال دی شیطان کې دا کمال دی چې نیکان او بدان جدا کوي. دعوی خو ټول خلک کوي چې موږ ښه خلک یو نو دا معلومیږي په شیطان. شیطان چې څوک ښه سړی هغه د شیطان نه مني او چې څوک بد سړی یا د شیطان مني.